الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة: من زاد في كتاب الله ومن جحد قدر الله ومن ساس بالجبروت من استحل حرم الله من استحل من عترتي ما حرم الله والتارك لسنتي. تیر شوی جمعه کی آغا افراد و تذکرہ منگا کولا چی آغا باند اللہ لعنت وی حاغ گناہونو مرتکبہ چی دا کم گناہونو پا وجہ باندی اللہ پا بنیادان بانی لعنت را لگلے دے و دا خپلا رحمتنا اللہ دا انسان لری کڑے دے. پای کې درې افراد مخکې تیر شویو
چې په دریو کسانو باندې د الله لعنت وریږي. یو هغه سړی و چې هغه د الله په کتاب کې زیاتې کوونکی و. دویم هغه سړی و چې هغه د الله د تقدیر نه منکر و. او دریم هغه سړی و چې هغه په جبر باندې او په زور او ظلم باندې حکومت اغستونکی و او بیا په خلکو باندې ظلم او ستم کوونکی و. نننۍ جمعه کې څلورمه فرد دی چې په هغه باندې د الله لعنت وریږي. هغه سړی دی چې هغه د الله حلال او ته حرام وایي. چې کوم شیونه الله حرام کړي دي او دا د ځانه بغیر د دلیل د شارع نه چې بای باندې نه په قرآن کې او نه په سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې څه دلیل نه او هغه څه دا د ځان نه حرام وایي یا ورته حلال وایي، په داسې سړي باندې د الله لعنت وریږي. او دا د اصول الدین نه منکری دا سړی. علامه ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې داسې سړی دا کفر ته رسي، ځکه چې الله یو کار حرام کړی دی او ته دا حلال دی، نو دا وی د دینه په بنیادی اصولو کې ګوتې وهل دي او د الله په شریعت کې دا زیاتې او کمې کول دي. ځکه الله خو د بندگانو له یو قانون جوړ کړی دی، یو نظام الله دی دنیا ته رالیږلی دی. د هغه نظام او د هغه قانون دپاره الله دنیا ته آسماني کتابونه راولیږل او هغه نظام الله په دغه آسماني کتابونو کې محبوس کو او بیا د هغې د تشریع دپاره الله انبیا راولیږل. انبیا علیه السلام دغه دین خلکو ته بیان او تا هغه دینه چې هغه له 1,40,000 انبیا الله را لیږلي وو، هغه قانونه چې هغه د اووم اسمان د بره جبریل علیه السلام موږ له راوړی او تا هغه قانون رد و بدل کی. د الله منع شوو شیانو ته جایز وې او د الله یو جائز و اشیاء تا هغې ته حرام وې چې دا حرامه ده. علامه ابن کثیر رحمه الله فرمایي دا عمل د کفر دی. مشرکینو کې دا عادت و، هغوی به د ځان نه حلال او حرام جوړول، د الله قانون او د الله خبرې ته به یې غوږ نه کېښودو. چې کم شی به مرضی اومنو چې دا منګه حلالو بس ویل دا حلال دی، چې کم شی به مرضی نه منلو چې دا منګه حرامو بس هغه به حرام. لکه قرآن کریم د دې نه ډک دی چې هغوی د ځان نه څاروي حرام کړي او د هغې څاروی خپل نومونه کېښودي وو، دا صائبه ده او دا وسیله ده او دا حام ده او دا فلانه دا نمونه ایخی. آغا څاروي با چا به ولا ګوتې نشوې وراوړی، د خلکو فصلونه به م خوړل، سورلی به م پې نه کوله، چې یو اوښه به وه او هغه به لس لنګه شوله، یا به یو اوښ او د هغې نه به لس اوښې دا به ترې ولګېدلې، نو وبه ویل د دې ملاګانې د سفر دپاره په موږ حرامې دي.
موږ په دې سفر ویل نه کوو. هغه به د لات د منات د عزا په نومونو باندې آزادې کړې، پردی پټي فصلونه به یې خوړله، شوده به یې ترېنه نه رالوشل او قرآو به یې لوشله، نو هغه به یې درباریانو له ورکول، لکه مینجوران به چېرته ناسو د دې قبرونو خواته، هغې له به یې وړل، ویل دا د بابا په نوم باندې دی او دا د دربار په نوم دی، ویل دا تاسو خورئ. الله هغې خلکو ته د کفر نسبت وکړو چې په دې عمل باندې دا سړی کافر شوی دی، او قرآن کریم دغه خلکو ته کاذبین ویل او دروغجن یې ورته ویله چې د الله حلالو شوو شیانو ته د حرمت نسبت کوي. سورة نحل 114 نمبر آیات کې الله د دې تذکره کړې ده. الله وی ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبا. الله تاسو ولی وی آغا شئینو تا چه ستاسو جب بیانی دروغ، ستا جب الله وی دروغ بیانی او د ځانه خبرې کوي، او الله دې دروغو کې تاسو دا ووی چې هذا حلال و هذا حرام، چې دا شی حلال دی او دا شی حرام دی، دا د ځانه تاسو ووی. په دې باندې الکه سره په شرع کې د قرآن د حدیثو نه څه دلیل شته؟ نه، د قرآن او د حدیثو نه د دې څه دلیل نشته، او د ځانه اشیاء ته حلال او حرام. دا مرض په یهودیانو کې مو، دا مرض د یهودو په مولانو کې مو، دا مرض د نصاراو په پیرانو کې مو، او دا مرض د نصاراو په امیانو کې مو. کله چې د دین نه سړی وځي کو هغه علم هم کړی، یای دنیا لالچ راوالی، یای مراتب راوالی د دنیا، بیا دا په حلال حرام نه بس قرآن حدیث ته نه ګوري او صرف شي ته حلال و یو حرام وي د څه وجې نه، یا پې ځان له مرتبه حاصلوي یا پیسو خوار دوکه کړی. بلعام بن باوره د موسی علیه السلام په امت کې داسې بزرګ سړی و چې مستجاب الدعوات باندې مشهور و، دعا به الله نه رد کوله، ډایرکټ به دعا قبلېدله، او پیسو دوکه کو، لالچ دوکه کو. عمالقه راله او دته ویل موسی علیه السلام ته خیرې وکړه، ادته خدا پته وه چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر دی، د ده خلاف خو ماله خیرې جایز نه دي، خو د هغې باوجود د ناجائز کار ته هغه جایز وه، او د موسی علیه السلام خلاف یې خیرې وکړې، الله ته سپی جوړ کو چې د الله ناجایزو ته جایز وي، الله وی سپی به دنه جوړ کما. بلعام بن باوره نه سپی جوړ کړی او جبې راوتې وه، او مفسرین وی دی نامت یې جبه رسېدلې وه، او خیرې به کولی موسی علیه السلام ته نه، جبې د کنټرول نه بار شوله، عمالقو ته به خیرې کولی. دا چا چې لمسولی هغې په باره کې به ویل الله دې عمالقه تباه او برباد کړي. نو هغې ورته وویل چې ته خو موږ درته موسی علیه السلام او بني اسرائیل وو چې خیرې ورته وکړه، ته خو موږ ته خیرې کې. هغه زما ژبه د کنټرول نه خالق ایستلې ده، چې کوم ذات دا ژبه پیدا کړې وه هغه زما د کنټرول نه اوس نه ده، زه چې څه وایم هغه نه وایي، بلکې الله چې څه وایي حقه کوي. نو ګوره ناجائز ته جائز ویل د دې مثالونه موږ له پراته دي. داسې د یهودو ملایانو رشوت ته به حلال وي، په مسایلو باندې به رشوت اخیستلو، د تورات د انجیل مسائل به بدلول، د رجم
او د سرقې د غلا آیاتونه به پټول ابه نه بیانول چې چا به بدکاری وکړله او هغه به داسې مخوري سړی یا به د یو غټ سړي لور وه او هغه به غټ خانداني و دی به د آیات پټ کویل په تورات کې د رجم آیاتونه نشته وی په تورات کې د زنا د سزا آیاتونه ویل نشته دی د ځانه به ولا حکم ایجاد کو الله ویا تاسو ولې دا په ژبو دروغ بیانوئ او بیا الله ته نسبت کوئ الله دا سړی نه لوی ظالم نشتا ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب الله دا سړی نه کم غټ ظالم بلیه چې هغه الله ته د دروغ نسبت کوي او په الله دروغ تړي د الله په پیغمبر باندې دروغ تړي د الله په دین باندې دروغ تړي د دنه لوی ظالمه الله وی بل نشته دی دا غټ ظالم دی نبار کیف د الله حرام او ته حلال ویل دا کفر دی او په دې سړي باندې د الله لعنت ورېږي د الله نبی وی من استحل حرم الله چا چې د الله حرام او ته حلال ویل د الله نبی وی د الله لعنت دی په دې بنیادم تر هغه پورې چې د دې عمل نه توبه نه ویستلی دا ابن کثیر رحمه الله د دې آیات دلاندې ذکر کړی وی دا آیات شامل دی هر هغه چاته من ابتدع بدعه چا چې د ځانه په دین کې بدعات جوړ کړه او هغه الله ته منسوب کوي او یا محمد رسول الله ته منسوب کوي او د دې عمل حکم نه الله کړي او نه رسول الله کړي په دې سړي د الله لعنت دی چې د یو عمل وینا نه الله کړي دا او نه د الله پیغمبر کړي دا او تاغه عمل کې او ته وی چې دا الله او د الله رسول وي او یا وی چې د عمل پیغمبر کړي لکه دا عمل د نصارا او په پیرانو کې پیرانو به د ځان نه ایجادات کول ځان له به سمڅو کې ناسو سرنګانو کې مغارات ورته الله وایي دی به په سرنګانو کې ناسو په سمڅو کې به ناسو او ویل یاره منګه د الله اولیاء یو وی منګه د الله دوستان یو منګه به ویل ودونه نه کو منګه به ښه خوراکونه نه کو منګه به خس کاکونه نه کو منګه به ښه جامه نه اغوندو الله و رهبانیت ابتدعوها د ځان نه الله وی دین راته جوړ کو د الله زینت الله وی د خلکو ته وایا چې د الله ډول چا حرام کړي قل من حرم تو پیغمبره چې دا ډول دا زینت دا خیس دا خجامه دا خوراک دا سکاکا الله وی دا چا حرام کړي دا ته ځان ایجادات الله وی وکړي د ځان ملوي حلال او حرام جوړ دا خو الله ایمان دی ویلی اخرج لعبادی دا خو الله ایمان دی بندگانو لا پیدا کړي دي دا دنیا الله د انسانانو لا پیدا کړي دي نه فائدې دي نو د ځان به حلال حرام دا نه جوړي لعنتی بنده بد نه جوړ شي دا الله لعنت بد باندې وریږي بیا نو الله وی چې تاسو دا حلال او حرام جوړوي دا لا لتبتروا علی الله الكذب الله وی دی له جوړوي چې الله باندې تاسو الزام د دروغ وتړی د ځان الله دروغ وتړی نو دا ډیره سنگینه مساله دا ګوره قرآن کریم په دې باندې ډېر باس کړی دی چې هغه سړی ته مشرک ویلې دی کم سړی چې د الله په حلالو کې د حرمت مسله پیدا کوي بل مقام باندې الله وایي الا ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین
الای آیا د خلق لرا نور معبودان شتا نور علیها الله دی ولشته دی چې هغه ولا دین ایجاد کړي او ولا دین او قانون ولا جوړ کړي دی چې تاسو زما حلال او تا الله وی حرام ووي او زما حرام او تا الله وی حلال ووي نو الله تا پیغمبره د خلقنا پختنه وکا چې آیا ام لهم شرکا او الله وی دیو لرا نور الها او نور خدایان شته دی زمانه ما سیوا الله وی نور الها استاسو دی شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله چې دایله جوړ کله لاویا بل قانون او بل نظام چې داغي اجازه نه دی ورکړي الله چې الله اجازه د یو کار نه دی ورکړي او د دې الہ دی او الله ویا دایله د ځان حلال او حرام جوړي نو ته تاسو کا معبودان اشتا کو چرته ویا نو داخله خو مشرک دی دا خو به الله نه مني دا به غیر الله مني دا الله حرام تا حلال وای نو معلومیږي دا چې دا خلق مشرکان دی الله وای نو دی وجنه دی سړی ته مشرک ویلې دی نو رسول الله فرمای من استحل حرم الله باغ سړی باندې د الله لعنت دی الله حلال تا چې هغه حرام وای او یا د الله حرام حلال کړه وسم ګوره داسې خلک شته زمونږ او ستاسو د معاشره کې شته چې بعضې ګناهونه هغوی په داسې درجه کې کړي دی چې هغه ګناه بالکل حلاله کړې ده دا ګناه او د دې ګناه دپاره زمونږ مؤمن دلیل وای او دې ګناه ته مؤمنه د صحیح نسبت کوي چې دا صحیح ده زمونږ ډېر مړی زمونږ ډېر رواجونه زمونږ ډېرې خادیانې زمونږ ډېرې خوشحالۍ زمونږ په جومات کې ډېر راتګه هغه ځینې کارونه حرامي ناروای خو هغه ما ته دومره ډېر کړي دي چې هغه زما او ستا په ذهن کې ایسته حلال شوي کله چې یو عمل د ډېره شي او کله یو ګناه د ډېره شي نو بیا د انسان نه د زړه نه د ګناه نفرت ختم شي بیا ډېره کی دی وجنه یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وی چې کله یو سړی مؤمن ځان ته وایي په ترمذی کې روایت چې کله یو سړی ځان ته مؤمن وایي او دا د مؤمن هینه په ناحقه توی کی د مؤمن قتل وکي د مؤمن وینه توی کی نو وی دته بیا ګناه اسانه شي د زړه نه د ګناه نفرت ختم شي بیا دې سړی ته ګناه نه ښکاري ځینې خلک وایي یاره وایي دا سړی خو ښه پوهېږي ما او بیا هم داسې عمل کوي د هغې وجه دا چې دې سړي دومره ګناهونه کړي دي چې اوس دې سړي ته دا ګناه نه ښکاري زمونږ زنانه بعضې داسې ارتکابونه کوي داسې کارونه کوي چې هغه اوس هغو ته ګناه نه ښکاري او که هغه زنانه ورته ووایي چې دا ګناه ده نو هغوی ورته د ګناه نسبت هم نه کوي لکه اوس معاشره کې ته ګوره یا عامه معاشره کې مسلمانان د مسلمانانو خلک او لویه واړه اوس ګوره ګیره خرئ څوک ګیرې خرولې ته ګناه نه وي او که ورته دې وویله وایي مړه دا خو سنت دي حالان کې په دې باندې اجماع ده د امت چې دا یو فرضي عمل دی په دې باندې اجماع ده د امت چې دا واجبي د 1,40,000 انبیاو عمل دی او په دې باندې اجماع ده د امت
مشرکان نو بت ته به سجده کوله خو د هغوی به ګیرې وې د فرعون په ګیره کې به او په ویښتو کې به د قیمتي زبرجده او د زمرودو مرۍ به پکې وي دا د هغې زمانې ډول و باچاهانو به بنګړي اچل لاسته په سر باندې به تاج په سر کاو د سونا پخو ته به پازیبونه اچل په نستوڼو باندې به ګلکاري کړې وه او په سر او په ګیره کې به د قیمتي کاڼو ملغلرې او مرۍ بیزلې وي اوس هم بعضې ممالک چې تاسو وینئ یورپي ممالک د هغوی په دې ویښتو کې او په ګیرو کې د هغوی مرۍ ما په خپلو سترګو لیدلي چې بعضې غیر مسلمه دهریانو الله نه مني رسول الله نه مني کتاب الله نه مني آخرت هم نه مني ګیرې وه او په ګیره کې مرۍ او ویښتي غټې غټې څڼې وې د دې ولو پورې او په دې کې نرۍ نرۍ تورې مشکڼې بیزلې وي او د ډول د پاره نو ګوره څوک دې عمل ته اوس ګناه نه وایي سره کو انګریزي جوړ کیا ګټنګې کړی مړه وایي دا خو معمولي عمل دی وایي خلک خان په بړه کوي نو خدا تاسو چې زه دا مثال در کومه دا غل نه دی دا غل دا خو د دې چواني نه غلي دا په دې کور کې دا چې واړه واړه اشیا پټی که نه د چرګو انډې پټې کړې او بیا چرګوړې پټ کړې بیا بانګي او چرګه پټی بیا یې بزه بوتلي میلې له بله ورځ یې خسۍ بوتلي بله ورځ یې په پردي کور ډاکه اچي دا وله د دې کور نه دا تربیت غلط شروع دی درته څه نه وایي نه ورته پلار څه وایي نه ورته مور څه وایي نه ورته وایي واړه دي تاسو حدیث نه دی کتی او نه حدیثو ته کښېنئ باب الصدقات کې مشکات کې روایت دی کتاب الزکات کې د سرسایه کجوري خلکو راوړې وي جومات کې پرتې وي هغه زمانه کې دا اصولو چې یو ځای ته به راجمع کول دا زکات او دا سرسایه او بیا به د الله پیغمبر په غریبانانو تقسیمولې حسن رضی الله تعالی عنہ راله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نواسه دی د لور د طرفه او د علی رضی الله تعالی عنہ زوی دی هغه راله او د سرسایه د کجورې نه کجوره راواغستل او خولې ته یې واچله په حدیث کې راځي رسول الله ورته وایي کخ کخ دا په عربی کې وایي توکه توکه د الله نبي وله د خوله نه بېرته کجوره واغستله او توکې یې کړه پې او ورته ویې ویله وی زمونږ د پیغمبرانو خاندان لره زکات حرام دی موږ له سرسایه خوړل حرام دي د پیغمبر خاندانی چې څوک ځان ته وایي که نه سیدان چې ځان ته وایي سید یم سید باندې زکات سرسایه دا حرامه ده دا د نشي خوړلی نو د الله پیغمبر ګوره دی وړوکي لره تربیت کا د خپل وسیله تربیت وکړو چې د سرسایه یوه کجوره وه او د الله نبی پې هغه تو کړله د دې لپاره چې زما د دې نوسي ګېډې ته حرام لا نه شي زمانګه زنانه خو واړه دومره ډاډه کیا چې جاړیا منډه وایي د پردي پټي ته وځه یو وږی احترامات په پردي وږي باندې رالویږي په پردي پټیه او یا د دوکان نه غلا وکړي راشي او یاره کیلې مې اخیستلې وایي دوه مې د چڼچورو پوړۍ مې را پټې کړې او نه ورته مور څه وایي نه پلار چې بچی دا ته څه کې دا خو به ته غټېږې چې ته د اوس نه په حرامو عادت شوي او ته اوس نه د حرام او د حلالو تمیز نه کې ته به آینده کې څه کې نو د الله د پیغمبر تربیت و نو بار کیفه خبره مې دې پورې راواغستله چې په هغه بنیادمانو باندې د الله لعنت وریږي
چې کم خلک د الله حلال ته حرام وای نو ګوره د ګناه نه دی د ګناه تصور زمونږ د زړه نه ختم شو چې ګناه کم ویره ده وعید دی د ګناهونو دا زمونږ د زړه نه وتی دی صحابه به د ګناه نه یریدل معمولی صغیره ګناه صحابي به د رسول الله نه پوښتنه ډایرکټ کوله وی زه هلاک شومه ما نه دا خطایی شوې ده د الله نبی ځان ته به د هلاکت نسبت کا دا موږ له ناموني دي بخاري کې روایت دا ایسه د ګناه دومره ایره وه یو صحابي رالی او هغه په روژه کې د خپلې بیبي سره نزدېکت کړی و خپله بیبي وه خو الله په روژه کې نزدېکت حرام کړی دی چې د ورځې به خپلې بیبیانو له نه ورځئ د هغه صحابي نه دا عمل شوی او رالی او جاړي او رسول الله ته وی زه هلاک شو د الله نبي تېنه تپوس کوي ولې وی زما نه خو په روژې په ورځ کې داسې عمل له خپلې بیبي سره شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی غلام آزاد کا هغه ویل غلام زما طاقت نه کیږي د الله نبی ورته ویل 2 میاشتې پرله پسې روژې ونیسه هغه وی دا وسم زما نه کیږي د الله نبی ورته وی شپېتو مسکینانو ته 2 ټیمه روټۍ ورکه او د الله پیغمبره دا وسمیم نه کیږي د الله نبی ورته وی دلته کښېنه د الله د رسول سره ناسو لږ ساعت چې وشو یو سړي ډکه غټه شکرۍ راغستې ده او کجورو نه ډکه ده د الله نبی له ورکړه دا چاله ورکړه چې صدقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي راوغوښته ویل څه شو هغه ویل دا دی حاضر دی د الله پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل شابه دا شکرۍ کجورې دی او دا په دې مسکینانو تقسیم کا چې دا ګناه دی الله ختمه کړي نو هغه ویل د الله پیغمبره ویل په دې کلي کې زمانه بل غریب نشه زما بچي ځان له نار دی ویل کور ته وړم رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاندل وی زه کور ته ویس دا د دې صحابي خصوصیات تو نوره کفاره دا په اهل نه کیږي دا دغه صحابي ته رسول الله سره ویلو چې دا کفاره د روژې دا زه اهل لوي ډېر غریب نو خبره مې دا وکړه صحابه په زړه کې د ګناه څه وه یېره وه صحابی رالی معیز اسلمی نوم دی بخاری کې روایت دی او د الله نبی ته وی زمانه بدکاری شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخ واړه بیا یې ویل 4 ځلې په ځان ګواهي وکړه زما د عمل کړی د الله نبی په 4 ځل ګواهی باندې صحابه ورته ویل بهر یې وباسئ او په ګټو باندې ولې رجمې کوي ځکه هغه شادي شوده و او د شادي شوده حکم په شریعت کې دا دی چې هغه به بیا رجم کې نو چې کله یې ویستو نو د یو صحابي چې په ګټه باندې اوښتو نو د هغه صحابي د ګټې د وار سره د هغه د سر نه د وینې یو داره وشوله او د هغه بل صحابي په مخ ولګېده نو دی صحابی ویل اخزاک الله ویل الله و شرمولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نه دسې به نه ووایي ویل دی رور ستاسو دسې توبه ایستلې ده کو په مشرق او مغرب والا باندې تقسیم کوي الله به ولده د توبه کافي کیږي د صحابه د الله نه یېره وه هغوی به د ګناه دا نه وی چې یاره په دې ګناه به په دنیا کې زه وشرمېږم او زه پیغمبر لازم او ما باندې پیغمبر به حکم جاری کوي او رجم کوي می او په علاقه کې راته خلق راټولي او په ګټو می ولي په دې کې زما د خاندان بدنامي ده زما بدنامي ده د والدینو بدنامي ده د ورونو بدنامي ده د وريرونو بدنامي ده د تر زامنو بدنامي ده نه هغه وی چې د آخرت ګناه ته منګه چرته حاضر نشو چې د الله دربار کې منګه چرته حاضر نشو منګه ګناهګاری ګناي دنیا کې ویره واپس لکه زمنګه د زړونو نه د ګناه ویره ختمه شوی ګناه ته منګه ګناه نه و
او ګناه ته ګناه نه ویل په داسې سړي د الله لعنت ورېږي چې ګناه حرامه ده او تا هغه حلاله کړي. دی وجه نه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم وی من جهد شیئا مما انزل الله فقد کفر. چا چې هغه شي نه انکار وکړو چې الله را لېږلی د هغې حکم چې دا حلال دی یا حرام دی او دا نه حلال مني او نه حرام، د الله نبی وی فقط کفره، دا سړی کافر دی، دا کفر للا. او دا د قیامت نښم ده. د الله نبی فرمایي وی فتنه دا ده فتنه چې سړی د الله حلال او حرام نه پیژني. غټه فتنه دا ده. د قیامت د نږدې لویه فتنه په انسان باندې دا ده چې یو سړی د الله حلال او حرام نه پیژني. لکه بعضې خلک اوس دا وایي که نه چې یاره زموږ نه مولانو طرف خطا کړی. مولان چا نه طرف نه خطا کړی. زمونږ د مولانو قرآن هم یو دی، زمونږ حدیث د پیغمبر هم یو دی، زمونږ دین هم یو دی اسلام. دا زمونږ د اصل کې امیانو طرف خطا کړی. دا یو مولا ته یو شان مسله کوي، بل مولا ته بل شان مسله کوي. یاره وایي دا مولا سخت دریځه دی، ده ته وایي ځنې مسله مه کوه، ډارک د باندې وایي فتوا لګوي. ده ته دا پته ده چې نه دا زما اړالي، نه زما زکاتونو ته ناست دی، نه مې په کوټه کې دی، نه مې پروا ساتیا. مسله نیغه کوي د الله او د الله د کتابه خاطر مې نه کیا. نو مسله داسې مولا لوړي چې یو پنځریز د زکات ولا په جب کې کیږي. نه وایي دا خو داسې حلال دی، وایي ګنجایش وایي پکې شته، داسې وایي سختي نه ده پکار ډېره. بیا هغه نرمي کوي. د دې وجه نه مخکني علما به هغوی به خپل کاروبارونه کول. زه د طلباو ته وایم وام نظریه ازادانه جوړه کوي. صحابه رسول الله آزاد پاللی و، تربیت یې ولا کړی و، خو ذهن یې ولا د غلامۍ نه خلاص کړی و. ګوره چې دین یې ورته خوستلی د الله نبي او داسې دین یې ورته وخوستلو چې صحابه کرامو په باره کې الله دا صفت وکړو چې لا یخافون لومة لائم. صحابي د چا پروا نه ساتي. الله وی دا د ملامتګر د ملامتیا نه ویریږي. دا خو د یهودو مولانو، دا د نصاراو مولانو چې هغې به ستا پروا ساتله. او مسله دا په معمولي نکته باندې بدلیږي، په یو حرف بدلیږي، په یو حرف. لکه سمین په سین سره چاق ته وایي او ثمینه په ثا سره قیمتي ته وایي. نو چې په عربیت کې په یو سین او ثا کې دومره فرق دی، دا بدلیږي مسله. نو دارنګې په پښتو کې هم کو ته پکې لږ تغیر په مسله کې وکړي او ته یو عالم ته مسله کلم کله پاکه صفا ستره بیان نه کړي، نو هغه تعالی مسله هغه شانتې بیانوي. ما لا بله ورځ چا دومره یو پاڼه راوړله، دومره په کور کې 3 ورځې رالی مدرسې ته. بیا ما بره وخې چې ما وکتله د طلاق وه. ما وله بېرته واپس ورکړه. مال دا ویسه د باجوړینو ښځې نه طلاقېږي، خپې وباسه. خو زه له فتوا درب کړم، ما ته پته ده نه یې پرېږدې، خو دا پاڼه دې وړه. هسې مې ګناهګاره وه ما. اوس زما دا نظریه جوړه شوې چې د دې خلکو ښځې نه طلاقېږي. دا د ورځې 50 طلاق اچوي. او که دا مسله دې ورته وکړه، یو کس رالی مسله فتوا مې ورکړله، مال نکاح حرامه ده، دا جینۍ د رضایي خور ده. بېرته راپسې په بازار کې رالی وایي ماله په دیر کې یو ملا فتوا را کړې ده چې دا خو حلاله ده، مال کوه. مال ما ته پته ده چې باجوړی سړی حرام ته حرام نه وایي. ما ویل کوم ملا ته ویلي؟ ویل داسې یو ملا او مال زموږ په کلي کې شاشر دی، د هغه نه ولې تپوس نه کړي، فتوا به درکړي. د هر سړي ته ملا وایي، هر سړي ته مفتیم وایه، او بس شرطه ګرځي په کوڅو کې پټکي والا نیسي او تپوس ته کوي اخبار ورته وایي. او دا د قیامت علامه ده. رسول الله فرمایي اتخذ الناس رؤوسا جهالا فذلوا واذلوا. زما امت کې به دا مرض پیدا شي چې د جاهلو نه به تپوسونه کوي او هغوی به وله فتوې بغیر د علم ورکوي، هغه به په خپل هم ګمراهي او امت به هم زما رضان سره ګمراه کړي. دا خو د قرآن آیات دی
الله وی آغا زنانا چې تاله تی در کړی دی ارزانکم الله وی تی در کړی بس حرامه ده نور چین چورا پکې نشته عائشہ رضی الله تعالی عنها باندې یو سړی اجازه تو غوښتو دروازه ویلا چې ویټه کولا رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسته نو عائشہ به وته ویل د الله پیغمبر دا زما رضاعی تر کیږي ان چې کوم زنانا مال تیرا کړو داغي د خاون ورور دی دا زما رضاعی تر دی رسول الله ویل اجازت ورکړه د رضاعی تر نه پردې نشته پردې سړی د رضاعت دومره مساله ده پردې خپلای ته په یو گاون کې یو ماشوم لته ورکا دا زنانه چې څومره خاندان دی کو هغه نارینه دی او کو زنانه دا د دې ټول ماماګان او ورونه او خوریان او ترورین د دې زنانه چې کم خور دغه ترور شي لکه زمونږ چې د مور خوري زمونږ تروري چې تاله چاته در کړی یا دغه خور دغه ساترور ده چې څومره خويندې دا دومره مساله دغه ترور لور دی هغه د رضای خورای ده او ریرونه دا رضای خوریان راځي نو د دې د وجه نه یو فتنه ده چې اخیره کې به خلک حلال او حرام نه پیژني ګناه ته به څوک ګناه نه وایي نو ګوره د صحابه ویره و ګناه ته ګناه ووایي ګناه نه ځان ساته چې کله د ګناه نه ځان نه ساتي الله به د عمل صالح توفیق نه درکوي زمونږ د ښځو نه هم د ګناه اثر چوت شوی و سر سرتوریا گناه و تنوی و ایزاوی چو خونشتا دی سر سرتوری کو غاڑه اگدالا دا گناه و تنوی کو جامع نرائی دا گناه و تنوی کو لپٹه نرائی پا سرکڑی دا ویختا پا کخکاری منز پا کی گی اتفاقی مسئلہ دا چه دا پا خود سوکی بام پتائی زنانه با دا پا خود نکانم پتائی دومره سخته روایت د الله پیغمبر وای چې دای په خو ته نه رسیدلې لو پټاو څادر د الله نبی لا یصلین منځ باندې کوي ګوره دومره سخته مساله ده هغه ته خلک ګناه نه وای زنانه پردي سړی سره خبرې کوي ګناه وته نه وای بازارونو کې ټوله ورځ ګرځي ګناه وته نه وای شرعي فرض نه کوي ګناه وته نه وای او دغه حال زمنګ د نارینه هم دی نورونو دا خو په سړی د الله لعنت وریږي چې ته د الله یو منع شي ته د الله یو حرام شي ته حلال وي او ته نسبت د حلت وکړي دا د قیامت نښه ده دا د کفر مسله ده هسې نه چې موږ او تاسو عمل کو او د قیامت په ورځ ایمان هم راسنوي د الله په دربار کې تشویش نو هغه حال ته موږ لاندې شو نو توبه وباسو الله ته د ګناه نه ځان وساتو حرام چې الله څه ته ویلي هغه ته حرام وو الله چې څه ته حلال ویلي دي هغې شیانو ته موږ حلال وو او چې کم شیانو اجازت دی په اسلام کې هغه اختیار کو کم شیانو الله او د الله رسول منع کړی ده د هغې نه موږ ځان وساتو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم